قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاذب مما يمكن تصور الإنسان بدونه بخلاف مثل الضاحك والكاتب چې دا ضاحک او کاتب د انسان لپاره ماهیت او حقیقت نه دی ځکه چې تصور د انسان کول شي بغیر د ضاحک او د کاتب لیکن تصور د انسان نشي کولای بغیر د حیوان ناطق نه دا تاسو تصور بالکن حیاله تصور بالکن هدي ته وي چې کله د انسان تصور کینو دی خپل حقایق ته متوجه کی د حقایق د رڼا و پرواچه د حقایق رڼا چې پرواچه نو په اړه و په سمج کې ستا انسان راځي چې مرآت کې خپل ذاتيات ته تصور بلکن هتا سو ته معلوم چې د یو ذاتی تصور کې او دا ذاتی راواخل خپل ذاتيات ته سکه مرآت کې د انسان تصور کې او د خپل ذاتيات ته د مرآت کو او ذاتيات د سړي حیوان ناطق دنو علاوه د انسان تصور کی دا څنګه چې کېږي چې د انسان تصور بغیر د حیوان ناطق نه وي پېښ او البته د انسان تصور چې په ذاتيات سره کې نو کو د ضاحک او د کاتب نه بغیر یو کدا جایز انفکاک د ضاحک او د کاتب دی او د انسان تصور د ستاسو په ذهن کې موجود ځکه چې د انسان تصور بالکن چې کنه دا به ذاتيات او د مرآت کې او کاتب او ضاحک چې دا د انسان لپاره ذاتيات نه دي ارضیات دي او ته د انسان تصور دی خو په څه لپاره کې ذاتيات ذاتی تصور کې تصور چې بالکن هي کې نو دا انسان براواخله دا په مرآت کې خپل ذاتيات او ذاتيات انسان سره الګرس سره کان پوي ځان پوي د انسان تصور بغیر د حیوان ناطق نه نشي کېږي دا تصور د ذاتی بغیر د ذاتيات نه کېږي دغه تصور بالکن هته کې نو د ذات پر واخلو ذاتيات ته مراد نو دا وخت کې د انسان د حیوان ناطق نه جدا کېږي البته د انسان تصور بالذات چې کینو دا بغیر د کاتب او دا چانه کېږي نو لهدا د انسان تصور چې بغیر د ضاحک او د کاتب د کېږي نو ضاحک او کاتب ذاتيات نشو خبره پېښ وي همدا خبره دي تاسو ته کې بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه چې ممکن نه تصور د انسان نه تصور بالکن کده د کلی ناقد کنه ناقد د قول په مطلب پېښ وي چې دا انسان تصور کې تصور بالکن همدا بداسي چې د انسان د ذات براوخ مرآت به کې چاته ذاتيات وته پېښ نو علامه په دې پېښ وي لکه د انسان دا شیشه دا انسان نو په دې انسان په حقیقت به اله پويږي چې الته اوسیس د نفس الامر کې شغې ته ور مخامخ کې دا شي چې ور مخامخ کې و نفس الامر شي برانا پریوزي نو ستا په سمج کې د شي حقیقت راشي دې ته تصور بالکن خبره باندې پېښ وي نو تصور بالکن هدا انسان چې هغه د حیوان ناطق نه بغیر نه کی او تصور بالکن چې د انسان کې د ضاحک او د کاتب نه بغیر کی معلومه شو چې حیوان ناطق د انسان نه پارسه شي د حقیقت دی ماهیت دی هویت دی او دا ضاحک او کاتب د انسان لپاره حقیقت نه دی بلکې ارضیات بیا په دې کې دا مایوم کې د لفظ چې ویل د امکان نه مراد د امکان خاصم کې دي امکان عام امکان خاص امکان عام تاسو پیژنئ امکان خاص د دې ضابطه ته او دا به همیشه پکاري امکان خاص دا دی چې کی سلبي ضرورت ته جانبیان نشي د هر یو شی دوه جانبي د ممکنات یو وجود دی او بل جانب عدم ما ته وګوره چې په دې زمانه ځان پوي کې بیا بری کې خبر شو د هر یو ممکن سیس دو طرفه یو وجود دی بل عدم نو امکان خاص دی ته وي چې ضرورت سلب شوی د جانب د وجود نه هم او د جانب د عدم نه هم یعنی نی وجود ضروری دی کو د یو شی وجود ضروري شي هغه واجب ترار شي او نی عدم ضروری کو عدم جانب عدم کې د ضروری لفظ لګی شي عدم ضروری دا ممتنع ترار شي ځکه د ممتنع عدم سیه ضروری کنه نو چې سلب ضرورت شوی
د جانب وجود نه هم او د جانب عدم نه هم نه وجود ضروری نه عدم ضروری دي ته ممکن وي په امکان خاص سره اگر دا موبایل نو د وجود ضروری دي وجود ضروری دا واجب وي او نه عدم ضروری دي ورنه ممتنع به وي نه دا ممکن دی په امکان خاص سره تاسو خبره پېښ وایي او دویم امکان عام د امکان عام تعریف دا دی چې سلب ضرورت پکې شوی د جانب مخالف اگر دا پوهیږي ښا حمزه چې سلب ضرورت پکې شوی د جانب مخالف نه پېښ وایي نو دې د څه ویل شي امکان عام بیا د امکان عام دوه قسمونه دي ښا یو امکان عام مقید بجانب الوجود دویم امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب الوجود دیتا وي چې سلب ضرورت پکې د جانب مخالف ده شوی مطلب دا دی چې امکان عام مقید بجانب الوجود کې دوه جانب دي یو جانب موافق دی یو جانب مخالف دی نو چې کله دا تا وي چې امکان عام مقید بجانب الوجود نو جانب موافق تل د ځان سره وجود اغسته دي پېښ وبي او جانب مخالف به سو کې عدم او سلب د ضرورت بشوي د جانب مخالف نه چې څوک دی عدم دی یعنی عدم ضروری نه دی دغه ضرورت چې سلب شو معنا دا شو چې عدم ضروری نه دی اوس د جانب موافق چه دی چې وجود دی دا خطا جانب موافق دی کنه نو دا مسکوت وي یا به وجود ضروری وي نو کو وجود ضروری او واجب شو مثلا او یا به وجود ضروری نه وي نو کو وجود ضروری نه وي نو دغه کې د دې وجود د جانب موافق چې وجود دی هغه ضرورت د دې هم سلب شوی وجود ضروری نه دی ضرورت سلب شو کنه او جانب مخالف چې هغه څه شي دی ممتنع دی پېښو نه چې هغه عدم د عدم هم ضرورت سلب شو د جانب مخالف هم ضرورت سلب شو د جانب موافق هم ضرورت سلب شو چې یو سیس وجود هم ضروری عدم هم ضروری د سوی امکان خاص وي صورت وي یعنی د امکان عام مقید بجانب الوجود دلاندې دوه فرض درال یو واجب او دویم امکان خاص بیا ته سلب امکان عام دی ته چې سلب ضرورت پکې د جانب مخالف ده شوی پېښ وبي مطلب دا چې یو په جانب موافق یو په جانب مخالفي نو سلبي ضرورت به شانه شي ضرورت به سلب شي او جانب او دا بیا په دوه قسمه دي یو امکان عام مقید بجانب الوجود بل عدم امکان عام مقید بجانب الوجود داني چې جانب موافق پکې وجود وي دا ځان سره ونیولو جانب مخالف پکې عدم تشو او د جانب مخالف نه تاثیر د ضرورت وک لکه امکان عام تعریف دا دي چې جانب مخالف نو پکې سلبي نو عدم نه چې کوم نه ضرورت سلب کو عدم ضروری نه دی اوس دا جانب موافق چې وجود دا به خالی نه یا به وجود د دې ضروری نو کو وجود ضروری دا واجب شو یا به وجود ضروری نه د وجود نه د ضرورت سلب شوی نو چې څنګه د وجود نه ضرورت سلب شوی نو الته د جانب مخالف نه چې عدم د داغې نه د ضرورت سلب شو نو چې نه عدم ضروری دی نه وجود ضروری دی د تاسو امکان خاص وي کنه ګویا د امکان عام مقید به جانب الوجود دلاندې دوه فرض درال یو فرد واجب دی او دویم فرد څه دی ذکر وت امکان عام وي ذکر وت امکان عام وي چې دې دلاندې د خېټه غټه ده د دلاندې یو واجب را دی بل څه راځي امکان خاص راځي خبر پېښ وي او دویم امکان عام دویم قسم چې مقید وي په جانب عدم سره په جانب عدم سره یعنی جانب موافق ځان سره ته عدم ونیولو او جانب مخالف څه شی دی وجود دی نو جانب د امکان عام تعریف دا دی چې سلبي ضرورت په جانب مخالف ته شوی جانب مخالف دلته وجود دی کنه اړو منیا کسواره وجود دی کنه نو وجود نه ضرورت سلب کو وجودي ضروری نه دی استاد جان سره جانب موافق سني ولې عدم یا به عدم ضروری وي نو که عدم ضروری نه وي د سوې ممتنع پېښ وبي او یا به عدم ضروری نه نو که د عدم ضروری نه نو الته جانب مخالف چې وجود دی د هغه او وجود ضروری نه الته سلب د ضرورت شوی دی نو دی وجود ضروری دی نه عدم ضروری دی دا غي تسویلی شي امکان خاص نو امکان عام مقید بجانب العدم پدې کې مدلان دوه فرض راځي یو ممتنع او بل امکان خاص ذکرت امکان عام وي پېښ وبي کنه ذکر د سویا او وجه پېښ وبي کنه خدي اوس ته یو بل ناشنا خبره کوم د یو لاک روپو خبره اگر چې تاسو شومانه تشپړک مال از یورپین نه راکوي پېښ تاسو ور خدا ثواب خو باندې راسي کنه بیا خو د ناس په پهلوانه د ثواب خو موږ ته ثواب راځي هغه دا چې منطقيان مختلف خپل ناشنا په لړ الفاظو کې تعبیرونه دیونه کوي منطقيان چې کله تعبیر کې د امکان خاص نه غي سوی لا یجب ولا یمتنع
څه تعبیر کوي لا یجب ولا یمتنع پېښ به نو دا د کتابونو کې دا اصطلاح شته شي لولا تکینه مخه ته کوډه وته ماته کې او داغه نه سبق وای نه به دا ترجمه کوي نو واجب دنه ممتنع غلې غونډو پېتیش او چې کله محقق مولا تکینه نه به دوی مولوی صاحب بلا یجب ولا یمتنع کې اشاره د امکان خاص تا پېښ به اول امکان عام مقید بجانب الوجود چې جانب موافق پکې وجود او جانب مخالف پکې سي عدمي د دې نه منطقيان تعبیر کې پلا يمتنع سره چې کوم ځکه دا تعبیر د منطق په کتابونو کې یا په زینو کې راشي لا يمتنع سو نو دې نه مراد امکان عام مقید بجانب الوجود یعنی دا تعبیر د جانب مخالف نه دی ځکه امکان عام مقید بجانب الوجود کې جانب موافق وجود د جانب مخالف سو دی عدم دی او عدم ضروری نه دی عدم نو الته چې منطقيان تعبیر د امکان عام مقید بجانب الوجود لکه هغه څه تعبیر کې لا يمتنع ممتنع نه دی پېښ به واجب دی او کنه سره د منکر نشته جانب موافق سره د منکر نشته خو د جانب مخالف ته مسویه لا يمتنع ممتنع نه دی خلاصه دا شو چې د امکان عام مقید بجانب الوجود نه دوی تعبیر په لا يمتنع سره او امکان عام مقید بجانب العدم نه چې جانب موافق عدمي جانب مخالف سي وجودي داونه د منطقيان تعبیر کې بس سره لا يجب سره بس سره یعنی وجودي ضروری نه دی ځکه که وجودي ضروری بیا بس واجب وکنه ها نو وجود نه سلب د ضرورت او که وجودي ضروری نه دی اے لا يجب پېښ به کنه خلاصه او لا يجب واجب نه دی نو چې واجب نه دی اگر کو د سره چې کوم نه عدمي ضروری دی لکه ممتنع یا عدم ضروری نه دی لکه امکان خاص نو دا تعبیر شو دو امکان عام مقید بجانب العدم خبره باندې پېښ وکړه خلاصه شو چې لا يجب ولا يمتنع دوی دا تعبیر د امکان خاص نه کوي او لا يمتنع دا تعبیر د امکان عام مقید بجانب الوجود نه کوي او لا يجب دا تعبیر د امکان عام مقید بجانب العدم نه کوي تاسو خبره پېښ وکړه شریعه کې یو ذکر دي غیر منصرف په باس کې څه دی لا يمتنع غالبا راځي هیڅ څنګه لا يجب نه بل ځای بس بل لفظ راغلی یو بل لفظ راغلی غیر منصرف په باس کې هغه کې حاشیه کې بیا لیکل دي چې د امکان طرف ته اشاره ده تاسو حاشیه وګورئ پېښ دا غزه د ماته بیا روخ کو خیرات ٹھیک ده نو الته چې د محقق مولانا شریعه جامي وې لګا شک پولیس پېښ نو بیا به دغه بده کې تفسیر کې لار شي چې دلته مراد امکان عام دی خاص دی څه دی بیا امکان عام او د خاص او اقسام دي او چې نه د وفاقیانو مخې ته کې نه پېښ نو بیا به دروغ ونته چې دا واجب نه دی پېښ یا ممتنع دی تاسو اورئ کنه دا یاد کې بچو ها بخلاف مثل دلته امکان خاص مراد کې دي شيخه بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه چې ممکن د تصور د انسان بغیر دا غینه فانه من العوارض ذکر الضاحك وكاتب چې د عوارض نه دي وقد يقال ان ما به الشيء هو نن د امکان عام امکان خاص ثابته او سره یاد کې د پربستي ان شاء الله